نیغ د میلو په شان ایسته بس سلام اگر زه نیغ ورته پنځه منټه مخکې پاڅه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد دے، ملګری دے، مومن دے، ایماندار سړی دے. قرآن عظیم الشان نرستا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث په جمع کولو کې د ټولو نه لوی کردار د دې صحابي رسول پاتې دی. ډېر احادیث د دنه نقل شوي دي. په زنانو کې حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه، او په نارینو کې ابو هریره رضی الله عنه. داسې صحابه کرام دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ډېره حصه چې دنو هغه مونږ تاسو ته د قول په شکل کې، د عمل په شکل کې او د تقریر په شکل کې هغه مونږ تاسو ته پرېښي. حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله عنه چې یو ځل پیغمبر علیه السلام مونږ ته وویل چې په دې دنیا کې خپل نیک اعمال وکړئ، پوره وکړئ، خواري وکړئ. ځکه چې په دې دنیا کې کله عمل کوې نو د دې یو په لس، یو په اووه سوه، یو په لکه باندې بدلې میلاویږي. خو چې کله دا سا وخیږي نو بیا د دې سړي د عمل سلسله ختمه شي. نه په خپل عمل کولی شي، نه په خپل عمل کولی شي، او نه چې دی نو د بل چا عمل د ته رسي. نه په خپل عمل کولی شي، نه د بل چا د عمل پیدا د ته رسي. نو په دې ژوندانه باندې د خپل ژوند نه پیدا واخلئ او د الله تعالی د تابعدارۍ کارونه وکړئ. نو چې د الله د تابعدارۍ کارونه کوئ نو ځان له به څه جمع کوي، الله تعالی بیا دله د قیامت په ورځ بیا بدلې درکړي. خو که سا وخته نو د دغه ځای نه بیا د سړي د عمل سلسله ختمه شوه. ها، درې کارونه داسې دي چې دا درې کارونه کوم سړي په خپل ژوندانه باندې کړي نو که دی مړ هم شي، نو د مرګ نه وروسته دا عملونه په ده پسې جاري رواني، پسې جمع کېږي. پسې هغه کارونه درې کم دي، په هغې کې د ټولو نه اول چې دی نو هغې ته وایي صدقه جاریه. صدقه خیرات ته وایي، نیکۍ ته وایي. نو صدقه جاریه هغه نیکۍ ته وایي چې هغه یو ځل ونه شي بلکې د هغې نه بار بار خلک فایده اخلي. مثلا یو سړي هلکه ورسې دا چې رننه و چې دا ور بند کړه چې
مثلا یو سړی په چا باندې خیراتي روټۍ وخوري نو د یو ځل روټۍ وخوړه بس ختمه شو. خو که دې په دې باندې چاته یو ټکی یاد کو، یو آیت یې ورته یاد کو، یو مسله یې ورته یاد کړه، دغه شانې چا دپاره د لار جوړه کړه، مسجداره جومات یې جوړ کړو، مدرسه یې جوړه کړه، دغه شان بل داسې کار یې وکړو چې د هغې هغه فایده مسلسل وي. نو چې څونه کسانو پې کلم عمل کوو، مثلا دا جومات دی، دا هغه دوبۍ وی که سعودي عرب به یې چا به جوړ کړی، الله تعالی دې ول اجر ورکړي. نو اوس یو ځل پکې موږ نن مونځ وکړو نو زموږ د دې مانځه ورته نن هم ثواب میلاو شو، بیا ماسپښین مونځ وکړو نو ماسپښین ورته بیا میلاو شو، بیا مازدیګر مونځ وکړو نو مازدیګر ورته بیا میلاو شو، تر څو چې دا جومات آباد وي او په دې کې خلک مونځونه کوي. نو چې څنګه دې مونځګزار ته ثواب میلاویږي نو دا ثواب به هغې سړي ته برابر رسېږي یا هغه زنانه ته به برابر رسېږي. یو سړی دی هغه په خپل پټي کې په خپل چینه کې د اوبه راویستې او هغه اوبې چې دي نو هغې بل چا ته وقف کړي چې عام خلک ته استفاده کوي. نو چې کومو کسانو د هغې نه نن اوبه وڅکي نو نن یې ورته ثواب میلاو شو، سبا یې بیا وڅکي بیا میلاو شو، بل بیا وڅکي بیا میلاو شو. یو سړي یو بوټی نال کو د هغې د سوري لاندې نن سړی کېناستو نن ورته ثواب میلاو شو، سبا یې کېناستو سبا ورته میلاو شو. دا ټول صدقات جاریه داسې عمل کوي. دویم چې دی نو هغې ته وایي علم نافع، هغه علم چې د هغې نه خلک پیدا اخلي. یو علم دی چې زه ځان له زده کړه وکړم او ښه قابل شم، ځان له پې پیسې ګټم، حلالې نه دي، حرامې دي، خوره څکه، خو صرف تا ته به پې ثواب میلاویږي ځکه چې تا ځان د ګناه نه بچ کړی جدا د لوی کار کړی دی. خو که ته دا علم وکړې، زده کړه وکړې او بیا دا علم راوالي او د کلي نور ماشومان، نورې زنانه، نور نارینه دا ور باندې پوه کړې او هغوی په هغه مسله پوه شي او هغوی هم حق عمل شروع کړي نو تا ته خو په خپل عمل ثواب میلاو شو په خپل علم باندې. خو چې ستاره د علم په وجه باندې بل چا ته څه زده شو او هغې پې عمل کوو نو چې هغې ته څنګه ثواب میلاوېدو دغه شان به تا ته میلاوېږي. او بیا دغه شان دا سلسله رسه نو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کلام مونږ ته راوړی قرآن نو چې څونه خلک یې وایي نو براه راست د هغه سره او بیا د هغې نه صحابه کرام او بیا د هغې نه تابعین او بیا د هغې نه د دې دور علما داسې چې کوم خلک بل ته ښودل کوي عالم هغې ته وایي دې ته نه وایي چې پټکۍ والی جومات کې امام چې بل ته قرآن ښیي او خو دی ورته دغې تعلیم وایي. نو داسې د علم چې کوم سرګرمي نو هغه علم نه ختمېږي. علم یو داسې سرمایه ده، داسې کارخانه ده چې په دې کې د پیسې ولګولې، وخت دې ولګول، ختمېږي نه، دا ډېرېږي ایسته مسلسل رواني. دریم چې دی نو وولد صالح یدعو له، بچی دی هغه نیک عمله دې لوی کړی دی. نیک عمله پېژنې چې په کور کې درته پروتي او ټوله شپې چې کوم دی د څښا دوندړې دې خېږي او سحر ته یې مې راپاسوه، ځکه مه راپاسوه چې هلک دی د ځوانۍ خوب دی، یا ماشوم دی یخني ده، یا زنانه ده، یا بچی ده، بد خیر دی دا ځواني ده تېره به شي. نو که اوس پې دړ راغی نو بیا خو د شپې 12 بجې د ټول کلی پاڼ باندې راغستی، الله رشده ورشه ګاډی د پلاني نه راوله، الله شاه حسین ورشه ګاډی راوباسه. نو په معمولي دړ باندې سوری پکې نه دی شوی، شلېدلی نه دی او په معمولي دړ باندې بیا ټول کلی پاڼ باندې راغستی، کټونه راواله، په شل کسې ګرځوه، ډاکټر له وړه که ډاکټر نه روډ بندوه، جلسې کوه، جلوسونه کوه، څه شی هلک سوری شوی دی یا هلک شلېدلی دی یا په هلک دړ دی یا په زنانه باندې دړ دی. خو چې د هغه د تربیت خبره شي، د هغه د صالحیت خبره شي نو بیا چې کوم دی نو بیا مور هم وایي وړوکی دی، بیا مور هم پلار هم وایي خیر دی، بیا په خپله باندې سړی د خپل بچي متعلق او د خپل رور متعلق هم وایي خیر دی. نو کم بچی چې هغه د وړوکوالي نه مور او پلار هغه د نیکۍ په لار باندې روان کړي نو د هغه نه نیک عمله جوړ شي. نو چې نیک عمله دې جوړ شي نو هغه بیا په جومات کې حاضري، نو په جومات کې چې خلک دعا کوي خدای ما وبخې نو هغه هم وایي امین، بیا چې وایي خدای زموږ میندې وبخې نو هغه وړوکی هم وایي امین، او ورو ورو دغه شان غټېږي نو بیا مور او پلار ته دعاګانې کوي. نو چې مور او پلار ته دعاګانې کوي نو د دې بچي دا دعاګانې د دې نیک عمله بچو دا دعاګانې دا مور او پلار ته براه راست رسېږي. په دې وجه باندې خدای وبخه کومه زنانه یا کومه نارینه چې هغه د خپل بچي د تربیت نه غافل وي نو دا داسې دی لکه دا چې د خپل بچی په خپله اور ته ورځوړن کړی دی او سوځوي یې، ځکه چې الله تعالی د مونږ نه غفلت کوونکي د اسلام د کارونو نه سنډه کوونکو دپاره جهنم جوړ کړی
او جهنم داسې ځای دی چې وقودها الناس والحجاره پای کې به سړي انسانان او کاڼي به پکې سوځي نو دا په خپله باندې خپل بچي اور ته وراچیل دي خدا ګیله به سړی د هغې مور او د هغې پلار نه کوي چې په خپله مونځ اودس کوي په خپله باندې قرآن ته کینی په خپله باندې د قرآن د زده کړې او نورو ته د ښوونې خواري کوي نو چې د هغه مور په خپله باندې سوپڼه لوی شوي پلار یې چې دی نو ډر سو بړه لوی شوی نو هغه به د بچي څه تربیت وکړي په دې وجه باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته حضرت عمر فاروق په دور کې رضی الله عنه دور کې یو واقعه داسې راغلې ده چې پلار په بچي رپورټ کړی دی نو بچي بیا په پلار رپورټ کړی دی یو موقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته بچي رپورټ کړی دی نو بیرته بیا پلار رپورټ کړی دی بچی وی پلار مې حق نه ادا کوي پلار وی بچی مې حق نه ادا کوي ولې ځکه چې پلار ځان له ډر سوباړه لوی شوی دی مور ځان له سوپڼه غرت بیبي لوی شوی دی او بچی چې دی نو هغه دغه شانې ورپسې لویږي او بیا بچی چې دی نو په خپله که هر څونه هم ځان علمونه وکړو شلم درشته مې پاس کړه خو هغه بیا د مور و پلار خیال نه ساتي نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وفات شي نو د هغه عمل ټول سلسله ختمه شي سوا د دریو کارونو صدقه جاریه علم نافع او نیک عمل بچي د بچو تربیت شي چا کړی په دې وجه باندې علما د دې حدیث نه یو مسله راوباسي چې یاره دا مسله مثلا یو سوال راځي چې یاره جی په خپله خو مور پلار وفات شو ما وی چې حج به پې وکړم خو حج یې ونه کړو ما وی چې د دې له به د پیسې ورکړم دا به چېرته یو غریب سره مدد وکړي خو هغې ونه کړو نو که د مور او پلار د طرف نه د خپل بل استاد د طرف نه داسې څه ښېګړه کوم د هغې ثواب به هغه ته رسي که نه رسي نو علما په دې د مسلې باندې دوه ګروپه دي یو ډله د علماو داسې وایي چې ګوره دلته کې د بچي دعا پلار ته رسي دغه شانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډرو یې لال کړی دی او بیا ویلي دي چې دا مې د ټول امت د طرف نه خیراتي کړو دغه شانې نور داسې واقعات دي نو دې په وجه باندې معلومیږي دا چې بچی چې دی یا کشر چې دی هغه څه ښېګړه کوي او د هغې په ثواب کې هغه وفات شوي مسلمانان هغه شریکوي چې خدایه په دې کې زما په دې ثواب کې هغه برابر شریک کړي یا دې ثواب هغې ته ورسي نو رسي که نه رسي نو یو ډله د علماو دا لیکل کوي چې او دا مالی عبادات خو رسي البته بدنی عباداتو کې بیا لږ اختلاف دی چې سړی وایي زه د پلار د طرف نه مونځ کومه بعضې خلک وایي زه د حضرت عایشې د طرف نه 2 رکعته مونځ کومه نو د بدني عباداتو متعلق چې دي نو د هغې متعلق د علماو تقریبا اتفاق دی چې کوم دغه بدني عبادات دي نو د دې ثواب هغه ته نه رسي البته دعاګانې ورته رسي او محققین علما لیکل کوي چې نه قرآن کې الله تعالی فرمایلی دي چې لیس للانسان الا ما سعى انسان ته بخپل عمل رسی او دا دلته په دې احادیثو کې چې کم حدیث کې چې کم عملونه لیکل شوي دي چې یاره دا 3 عملونه وروسته هم سړي ته پیدا رسي نو د بچو دعاګانې د دې مطلب دا دی چې د داسې کار کړی چې دغې کار دا یو فایده ده یو سلسله ده نو په دې وجه باندې په دغې بنیاد باندې ثواب رسېږي بهرحال زمونږ او ستاسو دپاره دا دي چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار دپاره د خپلو مشرانو دپاره دعاګانې کوو د هغې سره د خپلو ثوابونو کې د هغې دپاره د حصې دغه کوو دا چې خدای پاکه دا عبادت مې وکړو د دې دا کار مې وکړو دا د ښېګړې کار مې وکړو د دې ثواب مې مور و پلار ته ورسې ځکه چې داسې واقعات شته چې د مور پلار په نوم باندې سړی داسې څه یو د ښېګړې بل څه کار وکړي چې هغه هغې ته برابر ثواب رسېږي کوی وکني جماعت جوړ کړي د زمونږ استاد د جماعتونه چې جوړېږي دا هم هغه خلک چې خپلې پیسې د مور و پلار دپاره د خپل ځان دپاره جماعت آباد کړي کوی وکني لاره پې پخه کړي د دې دپاره چې د دې ثوابونه هغې ته رسېږي نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا مات الانسان کله چې مړ شي انسان انقطع نو کټ شي عنه د هغه نه عمله د عمل سلسله د هغه الا سوا من 3 د دریونه اشیاء سیزونو د 3 سیزونو نه علاوه د نور ټول عملونه چې دي نو هغه ختم شي صدقه جاریه یو هغه چې هغه ختمیږي نه هغه مسلسل رواني صدقه جاریه ده او علم ينتفع به دویم هغه چې داسې علم یې کړی چې د هغې نه خلقو ته پیدا رسي او دریم ولد صالح
هغه نیک بچی یدعو له چې هغه د لپاره دعاګانې غواړي دا درې عملونه د ختمیږي نه دا مسلسل د تر دې ثوابونه رسیږي الله دې عمل توفیق ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين